سلامونه ملګرو نن د پی ایس ال د پېښور زلمی او د ملتان سلطان کوالیفایر میچ دی. کوالیفایر مطلب دا دی چې دا میچ چا وګټلو ای به فائنل د کوالیفای کیږي او چې چا بایلو ای د لپاره بل چانس هم شته یو بل سیمی فائنل ولا هم شته دی. خو اصل کې کومګه د ملتان سلطان او د پېښور زلمی کمپیریزن کو او تیر شوی ریکارډ ګورو د پېښور زلمی او د ملتان سلطان. نو ملتان سلطان د پېښور زلمی ډیر ښه ریکارډ دی او په دې پی ایس ال کې هم ملتان سلطان چې کم ټیم کمبینیشن جوړ دی او دغه چې کم ویننګ پرسنټیج دی په دې پی ایس ال کې نو ډیر ښه پوزیشن سره ملتان سلطان روان دي. خو بل طرف ته پېښور زلمی چې کوم دي ای هم لومبني سم میچونه بایللو خو هغه نه پس بیا خپل ریدم ونیو او په هغه ریدم باندې هغه کنټینیوسلی بیا میچز وګټل او چې کم میچز ای ګټلې دي نو هغه هم ډیر کلوز ګټل شوی د پېښور زلمی میچونه. نن چې کم امپورټنت میچ د پېښور زلمی لپاره او د ملتان سلطان لپاره په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. د دوه ټیمانو مکمل ریکارډ هم جوړ ګورو چې دوه ټیمانو تر اوسه پورې څومره میچز شوي دي چا پکې څومره ګټلې دي مکمل په دې میچ باندې خبره کوو. واینه مخکې پېښور زلمی که چېرې ټاس وګټلو او 160 پورې رنزونه وکړل 165 70 پورې وکړل نو دا ورپسې ملتان سلطان په اسانه باندې چیس کولی شي. او که چېرې سکور 180 185 190 لرسي نو بیا ملتان سلطان له مطلب دا سکور چیس کول اسان باندې ویجي. د ملتان سلطان نومبنه بیټینګ راغو او ملتان سلطان کم سکور کو مطلب 170 180 پورې ریسټریکټ شو نو بیا پېښور زلمی ورپسې چې سکول شو که سکور 180 نه زیاتیږي نو بیا پېښور زلمی له هم مسایل راتلی شي. ځکه د ملتان سلطان چې کم بالینګ اٹیک ته او سپیشلی د هغه فاست بالینګ په سپین بالینګ کوي سره چې کم اسامه امیر کم وکټ سخلی نو هغه هم خفام کړي دي. اوس کومګه د دې دوه تر اوسه پورې میچ زګورو د دې دوه تر اوسه پورې 14 میچونه شوي 14 میچونه چې پای کې 10 میچونه الریډي ملتان سلطان ګټلې دي او صرف سلور میچونه پېښور زلمی ګټلې دي. ځکه تاسو له ما ویل تیر شوی ریکارډ چې کم دی په هغې کې ملتان سلطان ډېر ښه ریکارډ جوړ کړی دی پېښور زلمی خلاف. د پېښور زلمی خلاف د ملتان سلطان ایوریج سکور 180 دی او د پېښور زلمی 165 دی. مطلب پېښور زلمی د ملتان سلطان خلاف داسې هایست سکور هم نه دی کړی. 165 ایوریج سکور دی د پېښور زلمی. بلکې هایست سکور مونږ وګورو د ملتان سلطان 244 رنزونه په پېښور زلمی باندې دي. پېښور زلمی خلاف ملتان سلطان په یو میچ کې 244 رنزونه هم جوړ کړي دي او ورپسې پېښور زلمی هم خب برابر سکور کړی 242 هایست سکور دی د پېښور زلمی د ملتان سلطان خلاف. مطلب یو داسې میچ هم چې کې پېښور زلمی په ملتان سلطان 242 رنزونه کړي دي. کم سے کم سکور باندې کوم خبرو کو لوویست سکور د ملتان سلطان 124 دی او د پېښور زلمی لوویست سکور د ملتان سلطان خلاف 123 دی. دې کې هم لوویست سکور کې هم د دواړو مقابله چې کومه ده یو بل سره نږدې ده او په هایست سکور کې هم د دوه رنزونو فرق دی. یو ټیم 244 کړي دي او پېښور زلمی ورپسې 242 رنزونه کړي دي. نو دا خو تیر شوی ریکارډ خو دې میچ حواله سره بتاو څه وایي کم ټیم دا میچ ګټلی شي. خپل رای را سره په کمنټ کې ضرور شریک کوي او دا خو ښکاره خبره ده چې تاسو به د پېښور زلمی فینز دی خو د پېښور زلمی فینز نه علاوه کم پښتانه دی د ملتان سلطان فینز په دې وجه دي چې هغه ټیم کې محمد رضوان دی. د رضوان په وجه باندې ډېر پښتانه ملتان سلطان ټیم هم سپورټ کوي. خیر دا خو مکمل اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.